बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम د محرم په میاشت کې هر عبادت د قابل قدر او باعث اجر ده. الله تعالی هر انسان ته په هغه نیک عمل باندې اجر ورکوي. خو په دغه میاشت کې د روزو نیولو ډېر زیات ترغیب په احادیثو کې راغلی ده. نبی علیه الصلاة والسلام د روزو ډېر زیات فضیلت بیان کړی ده او ډېر زیات ترغیب ورکړی ده چې تاسو په دې میاشت کې هر عبادت کوي، تسبیح کوي، سبحان الله وایي، الحمد وایي، هر عبادت کوي، خو په دې میاشت کې روزو نیولو ډېر زیات فضیلت ده. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایي وایي وافضل الصيام بعد شهر رمضان صيام الشهر الله المحرم. د رمضان مبارک په روزو نه بعد په ټولو نه بهترینه روزه دا د محرم الحرام ده. څومره زیات فضیلت ده چې د رمضان مبارک د میاشتې خو ډېر زیات فضیلت ده، خو بې انتها ده، خو په هغه نه بعد دومره درجه دا د محرم الحرام د روزو ده. حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنه دا روایت نقل کړی ده وایي نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي من صام یوما من المحرم فله بكل یوم 30 یوما. وایي کوم یو کس چې د محرم الحرام یوه روزه ونیسي بیا الله تعالی دته د یوې روزې په بدله کې د 10 روزو ثواب ورکوي. سبحان الله، دومره زیات ثواب دی که یو کس یوه روزه ونیسي د دومره ثواب ده لکه یو کس چې 10 روزې ونیسي. 10 روزې نیول خو ډېر مشکل کار ده، خو الله تعالی د یوې روزې په بدله کې دومره زیات ثواب ورکوي. څومره محترمه میاشت ده، څومره د احترام د ادب والا میاشت ده، او بیا په دغه میاشت کې د روزو نیولو څومره زیات ثواب ده. او داسې د محرم الحرام په میاشت کې خو د روزو ثواب تاسې واورېدل، او بیا په دغه میاشت کې بالخصوص د 10 محرم چې اته یوم عاشوره ویل کېږي، د عاشورې ورځ په دغه ورځ باندې روزه نیول د دې هم ډېر زیات ثواب ده. دا مخکې نبی علیه الصلاة والسلام ارشاد ده وصيام یوم عاشوره احتسب على الله ان يكفر السنه التي قبله. وایي کوم یو کس چې د عاشورې د ورځې روزه ونیسي د 10 محرم، الله تعالی د ده د تېر کال ټول صغیره ګناهونه معاف کوي. سبحان الله، څومره زیات الله تعالی اجر ورکوي. د یوې روزې په بدله کې د انسان د یوه کال تېر ټول صغیره ګناهونه د الله تعالی معاف کوي. نو په کار ده موږ تاسې چې موږ تاسې د غفلت نه کار نه واخلو، بلکې په دغه میاشت کې روزې ونیسو او بالخصوص د 10 محرم ته موږ تاسې خامخا روزه ونیسو. او داسې حضرت عبدالله بن عباس رضی الله تعالی عنه دم یو فرمان ده وایي نبی علیه الصلاة والسلام د رمضان مبارک د روزو او د 10 محرم د روزې به ډېر زیات اهتمام کوو. نبی علیه الصلاة والسلام د 10 محرم روزه هم نیوله او دغسې د رمضان مبارک د روزو به هم ډېر زیات اهتمام کوو. نبی علیه الصلاة والسلام ته چې کله د دې خبرې علم وشو چې یهودیان هم د 10 محرم روزه نیسي، بیا نبی علیه الصلاة والسلام ورته وفرمایل صوموا یوم عاشوره وخالفوا فيه اليهود صوموا قبله یوما او بعده یوما. وایي تاسې د یهودو مخالفت کوئ. یهود د 10 محرم روزه نیسي، خو تاسې یا د 9 یا د 10 محرم روزه نیسي، ځکه چې په دا کې سنت باندې هم عمل کېږي او د یهودو چې کوم مخالفت ده هغه پهلو هم سم مخته راځي. نو پکار ده چې نن سبا موږ تاسې روزې نیسو د محرم والې، بیا خو که چېرته څوک کوم سړی د عاشورې د 10 محرم روزه نیسي، بیا دته پکار ده چې د 9 محرم او د 10 محرم یا د 10 یا د 11 د دغه 2 ورځې د روزې نیسي، په سنت باندې به هم عمل کېږي او د یهودو چې کوم مخالفت ده هغه پهلو به هم راوځي. نو الله تعالی دې موږ تاسې ته ټولو ته د روزو نیولو توفیق را نصیب کړي او موږ تاسې ته پکار ده چې په دغه میاشت کې داسې اعمال وکړو، بالعموم په هر وخت کې داسې عمل وکړو چې په هغه باندې الله تعالی هم راضي وي او د الله تعالی رسول هم راضي وي، او د داسې کارونه، داسې بدعاتونه، د ګناهونو، رسوماتونه موږ تاسې ځان بچ کړو چې هغه باندې الله تعالی هم خفه کېږي او د الله تعالی رسول هم